بسم الله الرحمن الرحیم. خوب کتونکو د وخت زه ولاړم په تنګي موړ بازار کې چېرته چې دلته د دکاندارانو د تاجر برادرۍ دغه احتجاج وشو. نن شټر ډاون هړتال دی په ټول ملک کې، په ټوله صوبه کې، هر ځای کې او په هر ځای کې دغه قسم پروګرامونه کېږي. تاجران چې کوم دی نو د خپلو حقوقو دپاره په دې روتې دي چې دا کوم څیزونه ګران شو، مهنګایي شوه. دغه مهنګایي د خلکو نه د رزق اخري نوړی اخیستو کوشش دی. حکومت او عمران خان چې کومې وعدې کړې وې خلکو سره، هغه وعدې تر کومه پورې سرته ورسېدې دا موږ ته پته ده. کومې وعدې چې شوې وې، آیا دلته د صحت سیستم ټیک شو؟ آیا دلته د تعلیم سیستم ټیک شو؟ آیا موږ سره چې دغه وعدې شوې وې چې یاره دلته به د دې ځای ته چې کوم پارلیمنټ هاوس دی یا وزیر اعظم هاوس دی، وزیر اعظم هاوس نه به یونیورسټي جوړېږي، هغسې وشو. آیا د خلکو هغه مسلې حل شوې؟ آیا 1 کروڑ چې کومې نوکرۍ وې هغه ورکړې شوې، 50 لکه کورونه دي هغه جوړ کړي شو؟ کومه داسې خبره ده چې هغه سرته ورسېده؟ تاجر برادري نن په دې باندې مجبوره ده چې هغوی راوتې دي. نه یوازې تاجر برادري بلکې د ګاډو هم مکمل په یاجام هړتال دی. په دغه حواله باندې موږ دلته چې کوم خلک ولاړ دي د دې نه به موږ تپوس کوو، پوښتنه به کوو چې دوی دغه د عوامو په حیثیت باندې دغه هړتال ته په کوم نظر باندې ګوري او دوی دغه هړتال کې ولې حصه اخیسته ده. خپله پېژنګلو راته وکړو، دا راته ووایه چې دغه د هړتال چې نن کوم دی یا د شټر ډاون هړتال دی، په دې کې تاسو ایز عوام څنګه ولې حصه اخیسته ده؟ یاره جي زما نوم سني دی، زه یم د قارون شاخ. مونږ دې هړتال کې په دې وجې حصه اخیسته چې بس وروره تنګ شو. نور د دې حکومت نه مونږ چې کوم دی هېڅ څه ونه لیدل. ده چې څه ویلي هغې وکړل نه. هلکه وروڼو ده چې څه ویلي تاسو وکړل، تاسو ته یې وښول، چاله یو دغه ونه کړ، چاله یو کار ونه کړ. بالکل حکومت دا خبره هم کوي چې یاره دا مونږ غریبو له په غریبو باندې به څه فرق ونه غورځېږي. خو 2 روپۍ چې کله سی ان جي ګرانه شوه یا څومره پېټرول ګران شو یا بجلي ګرانه شوه یا دا نور څیزونه ګرانېږي، آیا دا په غریبو باندې څه اثر نه کوي؟ تپوس کو خپله پېژنګلو راته وکړو، دا راته ووایه چې په غریبو باندې څه اثر غورځېدلی دی په 11 میاشتو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عدنان دی او د سټوډنټ فیډریشن د پېښور یونیورسټۍ صدر یم. او نن چې دا کومه هړتال دی د چترال نه وله کراچۍ پورې، کراچۍ نه وله لاهوره پورې، ال پاکستان هړتال دی، په یاجام هړتال دی، هم د ډرایورانو هم د دکاندارانو. داسې هړتال موږ چې د پاکستان په تاریخ کې مشران و چې په لومړي ځل هړتال دی. هغې مین وجه دا ده چې غربت پاکستان کې دومره زیات دی، ورته واره ګراني راځي. صحیح ده، بالکل دا کومه خبره چې عدنان وکړلې واقعي ده. زه دا خبره کوم چې دا د یو خاص مخصوص پارټۍ خلاف چې دی نو دا هړتال نه دی، دا احتجاج د هغوی خلاف نه دی. په دې احتجاج کې په هر ځای کې چې کوم ځای کېږي په دې کې د هر پارټۍ غړي شامل دي. نو دا د یو مخصوص پارټۍ خلاف نه دی، دا دغه اقداماتو خلاف دی، دا دغه پالیسو خلاف دی، دا کومې پالیسۍ چې نن په ملک کې روانې دي. موږ به خبرې کوو نورو ملګرو سره دا نن کوم حالات دي. نو آیا دا به تاسو ته دا ښکاري چې یاره 15 کاله کې به دا حالات ټیک شي؟ نو تاسو خپله پېژنګلو را سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تنګي اخترآباد یم، زما نوم امیر دی. دا دوی چې کومې وعدې کړې وې دا هېڅ کله نه پوره کېږي. مونږ به کوو د خلکو نه به نور هم تپوسونه کوو، خپله پېژنګلو راته وکړو، دا راته ووایه چې دا کوم حالت یې دا تاسو ته ښکاري چې یاره دا به 1 کال نیم کې دا ښه شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نعیم جان د تنګي موړ نه د دکاندارو خبرې کوم. زمونږ د ملګري وي چې تبدیلي خو ملګري داسې راله، دا تبدیلي موږ چېرته په عمر کې نه لیدي. په 9 میاشتو کې زه وایم چې په یو حکومت کې هم چېرته داسې نه شوي چې یاره مکمل په یاجام هړتال شوی او په اتفاق سره شوي. د کراچۍ نه واله ته د KPK د تنګي پورې داسې هړتال چېرته ما نه لیدي. دا نن چې ټول پاکستان کې भरपूर احتجاج دی د دې وجه نه چې دا ملک چې کوم دی نو په کوم سوچ او نظریه باندې آزاد شي او هغه خبرې روانې دي. خو اوس دې وخت سره دې حکومت چې دا کوم بجټ پیش کا او یا صوبایي حکومت نو هغه انتهایي ظالمانه بجټ دی، د جبر دی، هر شیز چې کوم دی نو هغه لار هغه چې کوم دی نو
د بنیادم د وس نه بهر ووته نو په د غریب هغه ژوند دی چې کوم دی د غریب هغه ژوند چې دی نو هغه ډېر زیات ګران شوی دی. بل زه دا خبره کوم چې دغه خلک اوس چې څوک په حکومت کې دي هغوی به دا خبره کوله چې یاره 100 ورځو کې به دننه دغه تبدیلي راځي. اوس خو 11 میاشتې وشوې، اوس خو د هغې یو په 4 یو په 5 چې دی وخت تېر شو. دغه به مونږ 10 کاله یا 20 کاله به دې ته دغه کوو، 10-20 کاله کې به دا خلک د کم ځای نه کم ځای ته رسېدلي. دغه خبره کوو چې دا عوام په دې امید باندې په دې توقع باندې هغوی دا ووټ ورکړو چې یاره میاشت 2 3 4 5 کې به دغه تبدیلي راشي، 10 کې به راشي. 11 میاشتې وشوې، کال پوره کېدونکي دی، دا پخپله وایي چې یاره دا حالات په نور هم سختېږي، د دې نه به زیات حالات سختېږي. نو چې حالات نور هم سخت شي نو کله پورې به مونږ به 2050 ته یا د هغې نه وروستو به چې دی نو مونږ ګورو او مونږ به دغه امید ساتو. دغه امید مونږ صرف په خولې باندې ساتلی شو خو دا سر ته نه رسي.